بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء أو كما قال. ایما عزیزانو نن موضوع دا اللہ رب العزت رحمت. اللہ رب العزت رحمت پچا چالیگی او دا اللہ رب العزت رحمت پا دنیا کی او پا کافرو باندے او پا مسلمان کاغا حیوانات تی پا دے ٹولو باندے اللہ رب العزت سل رحمتون دی او دے سل رحمتون پا خپلو بندگانانو کے دنیا تراستو لیتے باقی 99 رحمتنا اللہ رب العزت دا قیامت دا ورزی دا پارا ساتلی وی. دنیا تا یو رحمت راواستول نو انسان دا خپل بچی سر سمر یو رحمت سر دنیا تا اللہ راستولے زناو چرگا چکل بچی دا انڈونا اوز نو آغا بچی تا سو گوتی نشی اڑے چرگا پا آغا سرد دی باوجود سڑے دا غالب دے پا دی باندے جتا حلال کی اخپل زان مرگ تور کئی خو لیکن دخپل بچی خیال کئی. صرف یو رحمت اللہ دنیا تراستو لے او اللہ رب العزت دا اغا یو رحمت دا برکتا چی پا بچی باندے درد راشی پلار بے قرار ای مور بے قرار ای کور کی غموی روٹے نخوڑلے کی گی ولی پا بچی باندے درد راغلے دے و اللہ رب العزت فرمائی لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرمائی زما دا رحمتنا نا امید کی گما چھتا زما رحمت شاعت اغرزے بلکہ چھ سمر گناہوں ندی کری کلچی بچے دا خپل مور و پلار نا فرمانشی او ټول عمر د مور و پلار نا فرمانی کړی دا پلار سکم د سلو کالو دے بچے شپیتا او یا کالو دے خود دغه بچے چې راشي خپل پلار نه مافي غواړي
نو پلار ولا بیام اغا زاړه تکلیفونه یادی چې بچیا ما ستا دپاره داسې کړي وو داسې مې کړي وو خو دا تکلیفون چې ولا کله یاد کی نو بیا یې د تکلیفونو نه بعد خپل پلار خپل بچی معاف کوي الله رب العزت داسې رحمت ذات والا دی چې الله فرمای مال راشه ګوره زه تا ته زاړه ګناهونه نه یادومه چې زما سره دی هغه زما خلاف کارونه دې کړي دي هم دله نه یادومه پلار دله یاد کړو خو زه دله نه یادومه خو صرف تراشه لا تقنطوا من رحمت الله زما د رحمت نه نا امیده نشي الله رب العزت صرف په دې ځای کې یو لفظ ذکر کوي چې نا امیده نشي ای زما بنده زه ګوره د ګناهونو والا معاف کولو والا یم نو نا امیده کېږه ماله ته خو لږ راشه که نه د هغې باوجوده مونږ الله له نه ځو الله له نه ودرېږو و الله رب العزت یو قانون جاری کړی دی چې یو خوا د پلار مینئ بل خوا د مور مینئ که بچی ورانۍ وکړي نو پلار بدې ردې ورته ووایي اوی وخي لیکن مور بیا هم د هغې باوجود په خپل بچي باندې لاس نه اوچتئ ولې د مور په زړه کې مینه ډېره زیاتئ نو الله رب العزت صیغه چې ذکر کوي مذکر صیغه نه راوړي مؤنث صیغه راوړي یا عبادی الذین پته ولګېده چې د مور مینه ډېره غالبه وي په نسبت د پلار نو الله صیغه م راوړي د مؤنث راوړي چې ای زما بنده ستا سره پلار هم مینه کوي خو د مور مینه ډېره ده نو زما بنده زه ګورې ستا سره د مور نم زیاته مینه کوم نو یا یې راوړه یا عبادی الذین بیا الله مخکې بیا فرمایي چې نا امیده نشي ای زما بنده نا امیده نشي مخکې ورته الله بیا بل خطاب کوي چې کله د رحمت لاندې راشي الله صیغه بیا د مؤنث راوړي فدخلی ای زما بنده فدخلی داخل شا جنتی جنت تا نو بیا د مؤنث صیغه راوړي یعنی په نسبت د پلار د مور مینه ډېرئ نو الله صیغې م د مؤنث راوړي دومره لوی رب او یو روایت کې راځي وی الله رب العزت د اویاو میندو نه زیاته مینه کوي علما لیکي چې دا روایت سندن کمزوری دی مفسرین تفسیر کوي چې نه د اویاو مینو نم زیاته مینه کوي څومره مینه کوي مفسرین لیکي چې الله رب العزت حد نه دی معلوم کړی چې په خپل بنده باندې څومره رحمت دا کوي که چرې په دنیا اصولو کې وګورو سړی یو دربار ته یو ورځ لاړ شي سوال وکړي یوه روپۍ به وله ورکړي بیا ورشي بیا به ورکړي خو چې پنځه شپږ کرتې ورشي په اووم کرتې به دې بېعزته کړي وشړي به دې د خپل در نه او د الله رب العزت داسې در دی
اللہ فرمائی کته د خان یعنی د خان او د ملک نه فرمانی وکړي هغه د خپلې حجرې نه وباسي ای زما بنده شپېته کاله دې زما نه فرماني کړې ده مونځ روژه دې نه ده نیولې شپېته کاله دې جواري کړې ده الله فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله الله فرمایي ته لږ ما ته راشه زما کور ته راشه خو زما د رحمت نه ناامیده نه شې مخکې الله بیا فرمایي ان الله یغفر الذنوب جمیعا ګوره ای زما بنده د ځمکې نه والې تر اسمانه پورې ګناهونه وکړه خو یو ځل راشه یو ځل ووایه چې یا الله زما توبه الله فرمایي تا ته زما د کور دروازې قولو دي راشه او را وګرځه دا شپېته کالو ګناهونه خان ملک او نواب په اووم ورځ باندې د خپلې حجرې نه وشړې زما د شپېته کاله نه فرماني وکړه بنده زه دې نه شړم خو لږ راشه مونږ الله ته نه ودرېږو اللہ رب العزت حدیث شریف کے راضی مفہوم مبارک دا سے دے ویو بندہ د ځمکې نه والے تر آسمان پورې د مشرق نه مغرب شمال نه جنوب دا علاقه د ګناهونو نه ډکه کې داسې انسان په مخ د ځمکه نشته چې دومره ګناهونه وکړي بالفرض یو بنده وکړه الله فرمائی ته لږ ماله راشه ماله توبه وباسه دا دومره هیلا چې د آسمانه پورې د ګناهونو رسېدلي دي صرف راشه او توبه وباسه الله فرمائی ته به ما بیا څنګه ومومې نو الله فرمائی انه هو الغفور الرحیم ای زما بنده ته به ما بیا بخونکی مهربانه ومومې ګورې دومره لوی شان والا دومره عظمت والا رب لیکن مونږ نن رب پرېښی په مخلوقاتو پسې لګېدلي یو دا جی امینی دی دا جی امپیه دی جی دا ملک دی جی دا نواب دی جی دا د علاقې بدماش دی زما د په الله قسم وي د مخلوق درته 10 ورځې 20 ورځې یو میاشته پورې لاړ شه بیا چې دې واپس رالیږي په بېعزتۍ به دې په نوکرانو باندې د خپلې کمبرې د بیټک د اجرې نه بار کوي خو زما دې په الله قسم وي د 10 د شپېتو کالو عمره منځونه دې نه دي کړي الله فرمایي ته یو ځل زما کور ته راشه په زړه باندې به دې د دین مهر ولګوم بیا به بهر خوند نه درکړي زما کور ته به راځه خو مونږ د الله رحمت لیدلی نه دی مونږ د الله انوارات او برکات لیدلی نه دي نن لاړ شه سویزرلینډ په دنیا کې 1 نمبر ملک ښایستهوالي کې 1 نمبر ملک دی اسلام پکې نشته مسلمان پکې ډېر کم دي د کافرو ملک دی ورشه هلته خلک خودکشیانې کوي ورشه هلته کې باقاعده عدالتونه جوړ دي د دې دپاره که څوک راځي او خودکشي کوي ودې کوي ولې په زړه کې د الله مینه نشته الله پاک فرمایي ختم الله علی قلوبهم د دې په زړونو ما مهر لګولی ایمان رڼا پکې نشته نو چې د ایمان رڼا نه وي رحمت بیا نه راځي زړه تنګ شي سړی خودکشي وکړي ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی مسلم شریف روایت تے وی نبی علیہ السلام او فرمایل ویزا اغا آخری جنتی چه دا جہنم نرا اوزی زما یو امتی
هغه زه پیژنم چې زما آخري امتي به راوځي ټول مسلمانان به جنت ته تلي د الله رحمت ته ګوره صرف د خپل بنده دپاره بانه غواړي چې زما بنده یو عمل وکړي چې زه وله جنت ورکم مسند احمد کی روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی مفہوم مبارک دا سے دے وی بن اسرائیل کی یو سڑے پلار روانو دا اونینا یو سانگ راغلی وا اگا سانگ لارتا راخکت شوی وا نو یو سڑے راغے اگا سانگ صرف پدینیت کٹ کرا چے چرتا بل مسلمان تا تکلیف ملاو نشی چې تکلیف میلاو نشي د هغه نه د وجې نه صرف دې مسلمان په بل مسلمان باندې رحم وکړه د الله رحمت دومره په جوش کې راغی نبی علیه السلام فرمایي صرف د هغې څانګې د کټ کولو د وجې نه الله رب العزت د هغه سړي مغفرت وکړه نو ما وتم چې چرته د الله کور وي جومات کې د ګند ولید صفائی کوا پلاره کې دی ضرري شی ولیده سیټ ته کوئ دا معمولی مه ګاڼه دغه معمولی عمل دا د جنت تم رسی او دغه معمولی عمل دا د جهنم تم رسی نو نبی علیہ السلام فرمای وی دغه جهنمی به د دې جهنم نه راوځي دا به آخري کس وي لور به ټول کافر په جهنم کې پراته ټول مسلمانان په جنت کې پراته دا به آخري کس یو راوبوځي کله چې داسې راخیږي او جهنم نه راواوړي مخامخ چې وګوري یو ونه به د الله رحمت الله خپل رحمت ښیي خپلو بندګانانو ته نبی علیه السلام فرمای وی دا سړی به سوال وکړي چې یا الله د دې جهنم د دې غاړې نه مې تاو راځي یا الله دغې ونې ته مې بوځه چې د دې لاندې کښېنمه الله ورته فرمای ای زما بنده بل سوال خو به نه کې وی یا الله بل هېڅ سوال نه کوم دا به څومره تور شوي په اور کې به لمبې الله دې مونږ او تاسو بچ کړي جهنم ډېر سخت دی یوم نقولو لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید جهنم په آواز کې یا الله لورم راواچوه نبی علیہ السلام فرمای وی الله پاک به هغه سوري لاندې بوځي وی هغې لاندې به لږ ناست وي په مخامخ چې وګوري یو بله ونه به وګوري وی هغې سوری به لږ غټ وي او د دې نه به ښایسته وی دا به سوال وکړي چې یا الله د دغې ونې نه مې هغې ونې ته بوځه یا الله بس وعدې خلاف ورزي مې وکړه وکان الانسان عجولا الله فرمای انسان ډیر چالباز دی الله پاک ورته فرمای ای زما بنده وعده دې نه وکړې تا به ورته عرض وکړي یا الله وعده مې کړې وه خو یا الله دغه سوری مې لږ ډېر خوښ دی جهنم نه راوتی دی الله دې مونږ او تاسو بچ کړي کله چې هغې ونې ته ورشي هغې لاندې به ناست دي سوری به پې د پاسئ دې لاندې به ناست دي لږ وخت به تېر شي چې وګوري د جنت د خوا سره به یو بله ونه ښکاره شي الله پاک به یې رازغونه کړي اوس پې خپل رحمت کوي خپل رحمت او انوارات پې راوروي ګوره الله پاک انسان تباه نه غواړي و الله پاک د انسان سره مینه کوي په دنیا کې په ما و تا دا تکلیف چې راولي دا جنتي ډایرکټ هم جنت ته بوتلی شو خو مینه کوي ما و تا سره چې زما دا بنده باندې زه تکلیف راولم چې دا ماله په تکلیف کې ماله چغې وي که بل چاته چغه وي الله پاک به ورته وفرمایي ای زما بنده دا دې دویم کرت دې شوه چې خپلې وعدې خلاف ورزي کوې وی یا الله بس دغ سوري ته مې بوځه بل سوال نه کوم
الله پاک به ورته وفرمایي ښه دغ سوري لاندې لاړ شه غوره بیا د وعدې خلاف ورزي ونه کې دا به وایي یا الله نه کومه چې هغ سوري لاندې راشي مخامخ به د جنت دروازه وویني بیا به سوال وکړي یا الله جنت ته مې مه بوځه خو یا الله صرف د دې جنت دروازې له مې بوځه چې صرف دا خوشبو را باندې ولګي و انسانه څومره چالباز یې وکان الانسان عجولا الله فرمایي ډېر چالباز دی انسان څومره یعنی خلک وایي هغه پریدي خبره وي الله مې موټا کړ ملا مې موټا کړ الله خو خبردار دی خو دا خپل بنده سره مینه کوي په دنیا کې را باندې کله بیماري راولي ما ورته الله ته چغه ووو الله په خوشحاله شي وی وګوره زما بنده که نه ګورې ما ته فریاد کوي دا مینه وي قسم په الله دا مینه وي زما د په الله قسم وي په دغه فریاد الله ډېر خوشحالیږي زما استاد چې نیازبین بچی او د زړه ټوټی د زړه ټوټه ما ورته نه 10 روپۍ وغواړي ما ورته ول ورکو داسې بیا یې دې خوا کړو بیا یې وله ورکو بیا یې صرف دا نه چې کني دا مونږ په عذابو صرف مینه ورسره کوو چې زما دا بچی لږ وترسېږي او مینه ما سره پیدا شي او زما په زړه کې هم دې بچي سره مینه دغسې الله پاک دې بنده سره اوس مینه کوي الله پاک به ورته وفرمایي ای زما بنده دا دریم کرت دې شو چې خپلې وعدې خلاف ورزي کوې وی یا الله بس لور بس هم نه غواړم جنت ته مې مه بوځه خو دې دروازې ته مې ورتېر که چې صرف دا خوشبو پې ووینم چې دا خوشبو راته راځي او دا جنت د دروازې په دې چوکاټونو کې صرف دا جنت وینم بس الله پاک به ورته وفرمایي ورتېر شه جنت دروازې دې ته ورشي اوس د الله رحمت په جوش کې راځي الله پاک به ورته وفرمایي ای زما بنده پلانکي خانه خوښه دې نه ده چې دې جنت ته دې وردننه کړم هسې چې خان او نواب مونږ ته ووایي چې دومره تکلیف مې درکړو اوس دې خپل بیټک ته دې ایسي ته را دننه کوم مونږ به څومره خوشحاله وي نو الله پاک به ورته وفرمایي ای زما بنده وردننه دې نه کوم وی دا به سوال وکړي یا الله ته دومره لوی رب یې زه دې د عذابونو نه راوویستم یا الله ما سره ټوکې مه کوه ما سره ټوکې مه کوه ما سره مذاق مه کوه حدیث کې د ټوکو لفظ د مذاق لفظ راغلی دی مسلم شریف روایت دی وی نبی علیہ السلام مسکیش الله رب العزت هم مسکیش وی خاندل کما یلیکو بشانی الله پاک ورته فرمایي ای زما بنده ټوکې د سره نه کوم د دنیا عمره په چنده مې دله جنت درک او بل روایت کې راځي د دنیا عمره په 10 چنده مې دله جنت درکړه ورننه وځه دغه ټایم کې به انسان څومره خوشحاله او فرمایي څنګه چې په ګیټ ورننه وځي دا د الله رحمت دی ښه په دې ګیټ نو اوله حوره ولاړئ نو چې دا څنګه یې وویني دا وله په سجده پرېوځي ورته وایي پاسه وی زه ستا د دې ګیټ څوکیداره یم د هغې ښایست او د هغې سترګې او د هغې هغه مخ مبارک د هغې صفات چې قرآن ذکر قبلهم ولا جان حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون ورته وفرمایي مخکته کېږه زه خو ستا د ګیټ چوکیداره یم ستا اصل ځای خو مخکې دی لاړ شه دا د الله رحمت دی دومره لوی رحمت ذات مونږ نن پرېښی صرف په دعا کې وایي یا الله ما وبخې او مور و پلار مې وبخې بس یو صحابي راغی ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي و یو صحابي په سورلی باندې راغی او جومات ته ننوت بهر یې اوښ وتړه
او جماعت ته راننوته په نبي علیه السلام پسې جمع وکړه. نبي علیه السلام چې سلام وګرځو صحابه پاسې د خپل ذکر مکر وکړه پاسې د روان شو. دغه صحابیم بهر ووت په خپل اوښ باندې سور شو او په اوچت اواز سره یې وویل چې یا الله په ما رحم وکړه او په نبي علیه الصلاة وسلام رحم وکړه. یا الله لورې په هېڅ چا ونه کې او روان شو. نبی علیہ السلام تو فرمایل اے پلان کیا دا اللہ رحمت دے راغون کا دا اللہ رحمت خو ډیر وسیع دی تا دا اللہ رحمت ولې راغونډو. نو په دعاګانو کې یوازې ځان او مور او پلار نه ټول امت یادول پکار دي. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی و یهودیان به نبی علیہ الصلاة والسلام ته راتلل چې د الله پیغمبر مونږ خو قتلونه هم کړي مونږ خو زناګانې هم کړي دي آیا مونږ به الله معاف کړي؟ ستا لوی لوی ګناهونه دي قتل او زنا. نبی علیہ السلام باندې الله آیاتونه را نازل کړو قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. د خپل امت ته دی وایا چې د الله د رحمت نه ناامیده کیږئ ما تاسو راشه ایمان راوړئ اسلام کې داخل شئ الله پاک به ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي. خدا دې چې په دنیا کې به خامخا تکالیف راځي او په دې تکالیف چې په ما او تا راځي دا الله رب العزت زما او ستا سره مینه او محبت کوي. کافر نن په دنیا کې خوشحاله دي په هغې تکلیف دومره نه وي. په کم یو حدیث شریف کې راځي مفهوم مبارک یې داسې دی یو صحابي راغی وی د الله پیغمبره په تاسو خو ډېر تکالیف راځي په موږ هم تکلیف راځي او نبي علیه السلام تبه به چې وغه به څو چنده تیزه وه. نو نبی علیہ السلام ورته فرمای وی دا الله چې کم نږدې مخلوقات یعنی محبوب پیغمبران په دنیا کې د ټولو نه زیات تکلیف په پیغمبرانو راځي. بیا ورپسې په صحابو بیا داسې رو څوک چې په دین کې ډېر دیندارئ په هغه به تکالیف هم ډېر راځي. نو دې مقصد دا نه وي که سړی دا ووایي چې یرې زه به الله ته ناخوښه یم. نو داسې خلک وایي یاد ساته ګوره الله نه ناامیده نه شي ته د الله خوښې ځکه یې په دا ته تکالیف راوست. که ته د الله خوښه نه وې په تا به الله تکلیف نه راوست. کله تا باندې تکلیف څه ناجایز کارو کې په تا تکلیف الله راولي. کله ته دینداره یې په تا تکلیف راولي. په دیندارۍ کې در باندې تکلیف راولي په دې خپلې دیندارۍ کې دې مضبوط کړي. په ناجایز کار کې در باندې تکلیف راولي د دې مقصد دی چې ای زما بنده ته خو ډېر مونځګزاره یې زما نیک بنده یې ولې دې دا ناجایز کار وکړه وله دا کار دې وکړه تکلیف در باندې راولم چې هغه ګناه ده نه په دې تکلیف میټاو کړمه. د دې مقصد دا نه چې څوک دا وایي زه الله ته ناخوښه یم تا الله ته خوښ یې. نو الله ځکه فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله زما د رحمت نه امیده نشي.